وایي نه کسرات سره مو ویلي دي ډېرو ځایو کې ما ویلي دي وایي دغې خبرې د هېڅ پروا نه کوم چونکې منبر ته که زه دغه دی ځکه تاسې خفه کېږئ که سوشل میډیا کې ما چوک و ریا صرف و صرف خداوند عالم ځان حاضر و ناظر کوم څه مو تاسې که خراب شو در بده شو حرامو تباه کړل مو کې حرامخورو تعداد زیات دی څو وارې ما دا وویله ځنه کسانو نه درنده راغلله څه دغه شملات لاړ شوی نن سیستاني هغه زنده دی رهبر زنده دی مجتهدین شته دي 1995 کې یوه فتوا د هغوی خویي بزرګو راغلي دی شیخ علي مدد زمانې کې څه شملات یو فرد بیله ځوان ته نشي بدوای و یو فرد بیله نشي خستی و یو فرد بیله خستی نشي څوره شملات یې هغه خرڅ شول چا خرڅ که هغه کسان چې هغه نن زیارتونو کې اول نمبر دي مستحب عمرې ډېرې کوي که دا مهم دی دا یو مشکل دی دا یو ځای نه د یو شلوزان یا د لکمنخیلو سره خبره نه کوم نن تاسې وکړئ د دوو مؤمنانو وینه تله شوله چې رسول الله کعبې کوټې ته مخ تاو کړلو کعبې کوټې تا ته خدای ډېر عظمت در کړی دی که تا طرف ته چا ځناور ذبح نه کوي هغه خوراک حرام دی تاسې فکر کې داسې دی که نه شاو فکر کې په کار د قبلې طرف ته وي او څلور رګونه کټ شي او الله اکبر ورباندې چې کې وایي اوس که تا څلور رګونه صحیح کټ که الله اکبر د وویله خو که قبلې طرف ته نه وي شرعا دي خوراک چې دی نه دی جایز حرام دی او کعبې کوټې خدای تا ته ډېر عظمت در کړی دی که تو طرف ته شو پسه لول نه کو یخ پسه خوراک جایز نه دی خو که تو طرف ته شو الموز ونه کو هغه الموز څه دی اوس زه رکعته لمونځ وکړه سبیل خو څه کعبې طرف نه وي هغه شی دی 2 رکعته وکړه کعبې طرف ته هغه صحیح دی پسې کعبې کوټې عظمت وکړه رسول الله یو کعبې کوټې تو ته خدای عظمت در کړی که تو طرف ته شو الموز نه کو هغه الموز باطل که تو طرف ته شو پسه لول نه کو هغه پسه خوراک شی دی حرام دی خو کعبې کوټې یاد وساته تو نه زیات عظمت خدای د مؤمن ته ورکړی دی ای مؤمن حرمت هغه تو نه زیات دی ویلې که مؤمن چا ژبې سره ازار کو که قاتل نه وینې تلول نه خو ژبې سره ازار شو لکه اویا ورې کعبې کوټه ړنګه کړ که به مؤمن وینې تلول وي بیا سوره ازار دی ته خو شی دی مسوس نشته دی نه مخکې وکړه شلوزون کې هغه څلورو کسانو وینه تاله شوه هغه نه مخکې یوه مدوخاني کې وینه تاله شوه ما لکمنخیلو سارا کې یو مجلس و چې اهل سنت یو وړ کې ما ته فون وکړلو چې ما عمر یې ته وایي چې دا خبره تا وکړله هغه د 3 کالو عیان 40 یا 42 ډازو سه یې غوښتی چې هغه 2 وړه لسونه مات شوي وو بیا دی علی اصغر متام کیا کیلی دی لالو کسی متام کی سینایا وی گریوان اشلی و ما دا جمله استعمال کردلا چه دیر زیاده وایرل شوا چه زاڑو ونونی مو ڈریگو چه چه بار پیخ شی خو که یو وڑو که بچای قاتل کو بیاب نپا ڈریگو پیغامانه کو دور جریش شویو دور جرعات رکی پیداو شوی ده پس تا دیر مهم ده سنان مو ټوله دغه واچې نه نقصاناتو کیو و دویم شی هغه کسان ساره ځان ته مشرانو نمایي چې هغه یې کشر په نسبت زیاته عیسی خلي اما سور زې مخکې وویله قرآنخواني کې مې دا خبره وکړله ته اعلی مشر کېدای شي چې ته وایې خیر دی ما ته کمه وي خو چې کشر ته زیاده میلو شي غاصب د یوه طرف ته بل طرف نه زیاته عیسی وکړي دا دویمه نکته څه موضوع دریمه نکته زه تاسو نه دا یو سوال کوم خفه نه شوئ د خبرې د ښه سوچ وکړئ ورځ ورباندې سوچ وکړئ تاسو کې هر یو کس چې کله لمانځه پوښتنه شي تاسو یې سیستاني هغه د څه یایي همداسې دی یایو که نه سرسایه مجتهد طرف نه سوره دی یایو که نه دی یایو که د مو خبرې د نه درندې بیا نه یایم
سوره دې سرسایه خود قوم ته زه داسې یم پیوړنه لیزایو پورې چې سرسایي پښتنه مجتهد نه کوای شي بیا یې سارو پښتنه مجتهد نه وکړه دغه پښتنه خو هلکه وکړه که نه څه دلته زه دا خلم دا مو ته ملویږي دی مجتهد په مطابق دی که نه دی دو پښتنه مو نه کوو چونکې دلته ګاټه دی دلته فایده دی کورمیول څه دی کوم شي کې فایده وي مال ته ځي که شریعت کې فایده وي بیا شریعت که نه وي بیا عدالتو ته ځي موږ داسې پکار دی له کوشش وکړو ترک حرام د حرامو پرېښللی طاقت مو کې پیدا وشي